اختلاف دے او آیات ساتی اہلی سنت والجماعت علماء کلہم دیوبندینو تا دو کفر او دے ارتداد نسبت نہ کرے دا الزام منگ بانے زمنگ علماء بانے الزام دے دی بانے چکم فتوہ لگولے شویرہ اگر دا حسام الحرمین شریفین پر صورت کے دمکی او دا مدینی منوری مختلف مسالک و علماء و مفتیانو لگولی را او آغا مسائلونا یو مسئلہ دادا چی دی دا اللہ دا پارا دا دروغ و دا کذب امکان منی چی اللہ دروغ ویلی شی زمان پر دی خبر پوئی گئی دروغ ویل کذب دا عیب دے اللہ دا دی چکم بل صفت دے صدق دا دوانا متناقضین دی اللہ صادق دے اللہ رشتنے دے اللہ دا پارا چکلا کذب ممکن شو اللہ دا پارا دا کذب ممکن دل معنی دادا چرا قرآن اللہ را لے گلے دے نو عین ممکن دا چدا دروغی دادا دیو بندے نو عقیدہ دا دا امکان کذب مطلب دا دے دا دیو سر زمانگا بنیادی مسئلہ کما چرا دا امکان کذب دا یو دا مسئلہ دا او دا حرمینو شریفینو او دا کل عالم اسلام متفق مسئلہ دا او عقیدہ دا او فتوہ دا چی چوک اللہ رب العزت دا پارا دا کذب دا امکان قائل دی دا مسلمان ندے او دا مرتد دے ارتداد دا کفرنا دیر سخت دے دا براہین قاطعہ کی او فتاوا رشیدیہ رشید احمد گنگوہی بانے چکما فتوا دا پدے وجہ بانے دا دویم کس خلیل احمد امبیٹوی خلیل احمد امبیٹوی دا دا علماء دیوبند ذمہ دار عالم دین دی او اغیر نخپکی گی کہ دیوبندی ویل زانتا اغی بدگنی ما بکلم اغی تا دیوبندی نوے ویلے خو اغی خپلو مکاتیبو کی دیوبندی نسبت زانتا کئی دیوبندی لکی او داغی او تعارف دے پدے حوالے ورطویم اغی پوئی چی دا شیطان علم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نزیاد دے او دا چاچی دا عقیدی اغا مسلمان ندے کتاب براہین قاطعہ خلیل احمد امبیٹوی دریم گوری دا طولو مسلمانانو دا عقیدہ دا چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے پا دے معنی باندی چی اگا آخری نبی دے او دا آخری نبی مطلب دا دے چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بعد بل نبی نہ پیدا کی نہ پیدا کی خود تحذیر الناس کے مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اغلی کی چوک چوئی نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے پا مانا دا آخری نبی باندے دا مانا دا عوامو پا نسبانے دا عوامو پا نس دا غی مطلب دا دے چھ دا مانا صحیح نہ دا بلکہ صحیح معنی دادا چھ رسول اللہ خاتم النبیین دے پا دی معنی بانے چھ دا افضل النبیین دے دا طول انبیاء نے مرتبہ اچھتا دا نبی اقبل کتاب کی لکھی اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تب بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا کہ رسول اللہ نبات داغی زمانہ کی یا داغی نرستو بل نبی پیدا کی گنو خاتم النبیین مستاغا خاتمیت کی او خاتم النبیین پا معنی کے فرق نرازی دا قادینت دا پارا چکما لار چاکولاو کلی دا اگا قاسم نانوتوی دی او چوک چی نبی علیہ السلام خاتم النبیین نمانی دا سڑے مسلمان ندے دریشو چلورم دا خویلے شی کنا گل نصیب سے ویلے شی چی ندیم دیوبندی ندے خبر دا خو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب
حفظ الایمان دغه یو کتاب دی. هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د علم تشبیه ورکړی دا، د علم د لیونو سره، د ماشومانو سره، د څاروو سره. ګورئ مسلمانانو، کله چا پلار مسلمان دی او پښتون دی، زوی مسلمان دی پښتون دی، او داغه پلار ته وی ته خودم ستا پلار دومره پویږي څومره چې دومره خو خرم پویږي، نو دا کس دا جمله د خپل پلار د لپاره بېدبي غني کني غني، بېدبي مني کني مني. نو باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، عالم الخلائق، د الله مخلوق کې د ټولو نه زید پویا سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم داغه د علم تشبیه ته چې د خر علم سور کې نو ته مسلمان پاتې شوی. د وخت د اختصار په وجه باندې دا څلور بنیادی د دې چې کوم مشران دي او دا د سینری د دې داغو په دفاع باندې دي ګڼ کتابونه لیکلي دي، ډېر زیات کتابونه لیکلي دي. دیوبندي علما د مفتی ندیم په شان خلک هغه برکه خویل شي چې دا دیوبندي نه دی، خو د خلیل احمد امبیټ وی، قاسم نانوت وی، او رشید احمد گنگوهی او مولانا اشرف علی تھانوی، دې کسانو بارکه نشي ویلې چې دا دیوبندي نه دي. بنیادی مسله د اهل سنت والجماعت د دیوبریلیانو د دیوبندیانو په منځ کې دا بنیادی مسائل دي او د کفر او د اسلام مسائل دي، او دا داسې مسائل دي چې هغه کسان چې کوم ځان ته دیوبند ځان نسبت دیوبند ته کوي عوام دي، حقایق باندې پوهه نه دي. مفتی ندیم ولې داسې خبرې کوي یا بلې ولې داسې کوي؟ هغه ته پته ده چې اصل بریلین اهل سنت والجماعت واقعي بریلین، واقعي سنین، هغه زمنګ هغه پټ اسرار او بد عقلی ورته معلومی دي. نن به خلکو ته ښیي چې د دیوبند او د بریلی اصل اختلافات پس کې دي، او اصل اختلافات چې کله ظاهریږي اخو د کفر او د اسلام اختلاف دی، نو هغه خپل ګن پټولو لپاره، خپل غلطینو پټولو لپاره، خپل مشران هغه به پرده هغه باندې پرده اچولو لپاره اهل سنت والجماعت باندې نا کرده گناهونه او نا کرده چیزونو نسبت هغه ته کوي. او دا غینه یو بنیادی خبره کم چې را هغه اعلی حضرت په حواله باندې را چې د بیبي عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې لیکلي چې دا غي ډېر تنگ لباسو، نعوذ بالله من ذلک، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. زلیم دغه کتابونو کې چې کوم دغه غیر اسلامی او غیر شرعي او د کفر او د ارتداد چې کوم عقاید موجود دي، دغه تردید خو هغه علماو کلم نه دی کړي، او اعلی حضرت ته چې کوم خبره منسوب ده دی ورته نسبت کړي دي. دغه کتاب د اعلی حضرت د وصال نه پس 2 کاله بعد چاپ کړی شوی دی، او لکه څنګه چې اوس مختلف مکاتب زمنګ د اهل سنت والجماعت د کتابونو نه زمنګ مؤید عبارات وباسي، چرته چې لا يجوز دی التلام کټ کوي يجوز کوي، چرته چې یا رسول الله دی یا محمدو دی الته یا کټ کوي. کتاب چې راواخلي ته زور تخپل مسله خیم د کتاب نه یا کټ شوی، د کتاب نه لام کټ شوی، دا د دې قدیمی عادت ته. او د اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاه احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه داغه چې کوم حدائق بخشش د حضور په مدح او تعریف کې کوم کتاب لیکلی دی، دې کوم دغه تخریب کاری دی دیوبندیانو کړی دا. زمنګ مشران هم داغه تردید کړی دی، منګ هم داغه تردید کو. دا په اعلی حضرت باندې الزام دی، او دی باندې چې کوم الزامات نه چې کوم اعتراضات د اهل سنت والجماعت د طرف نه دي، دوی د خپل اکابر وخی چې د دې اکابرونو دغه الزامات چا د دې رد کړي دي، کوم عالم لیکلي دي چې تحذير الناس دا د قاسم نانوتوی کتاب نه دی، حفظ الایمان د اشرف علی تھانوی کتاب نه دی، تقویت الایمان د خلیل احمد امبیټوی کتاب نه دی، او د تقویت الایمان د اسماعیل قتیل کتاب نه دی. زمنګ اکابر دغه الزام مخکې نه رد کړی دی، دا خو ډېر زوړ الزام دی، ډېرې زړې خبرې دي.
زخپلو مسلمانانو اهل سنت والجماعت چې کوم غیور پښتانه او غیرتمن مسلمانان دي زمون غیرت هغه باندې خدا زمکه واسمان هم گواهان دي دا اپیل کوم چې هغه پوره من کې پاتې شي او داغه چې کوم مضموم عزایم دي هغه کامیابولو نه لپاره دغه شان پوره من پاتې کېدل پکار دي او کلم چې هغه د اهل سنت والجماعت چې کوم اکابر دي او مشران دي هغه ته بد نسبتونه کوي ان شاء الله الله باغی په خپل قهر باندې په خپل وای خدا یو خبره شوا دا ډیره واضحه ده تاسو اکثریت او د اجتماع کې په ګڼ تعداد باندې شرکت د خبره ثابت کړه دا د دې دلیل دی که سبا دغه کسانو ته نقصات ورسېده دا غزي موار به د اسپن مولا نه هغه به په خپل د خپل ځان ذمہواری نو زما د دې جلسې توسط په ذریعہ باندې د انتظامیه په خدمت کې ست ادب سره احترام دی چې دې علاقه باندې هغه بن کی او دا زمنګ د اجتماع او دا په زرګونو کسان چې کوم راجمع دي دا قرارداد پیش کړي چې آینده لپاره به یو پسادم زمنګ دی علاقې ته کوم چې د اهل سنت والجماعت خلاف اجتماع ته ناراضي منظور ده منظوري ته والي د ټولو نه لا سوچت کې چې منظور ده چاته نه برازي بل خبره یاد ساتئ